سلامونه ملګرو جنید خان ما د سایډ له تصویر ګورئ چې څومره ښکلی ځوان دی د ده واقعي چې در سره شریک کړم یقینا تاسو به هم خفه شئ ډېر زیات د دې ځوان واقعي زه خفه کړم دا له فیصل آباد نه تعلق لري د نوم دی آصف مشتاق جي بله ورځ روژې ماتي ټایم کې دی ووتو د روژې ماتي دپاره یې څه سامان راوړو چې په بایک باندې ووتو په سړک باندې ډېر تیزۍ سره خیر روانو جی ټي روډ چې په هغې باندې یو پتنګ کټ شوی د هغې امانجه چې کوم هغه ډور چې ورله وایي څوک ورله کیمیکل وایي څوک ورله مانجه وایي په سړک باندې و دی ښه تیز تېرېدو د مرۍ پې کټ شوی دی او په هماغه ځي کې هلته وفات شوی دی جي د ډور په وجه باندې دغه کیمیکل په وجه باندې دغه پتنګ په وجه دی په بایکو په بایک باندې روانو هلمټ هم نه اچولی خیر که هلمټ یې اچولی هم خو تاسو له پته را هلمټ خو مرۍ نه که ورکوي مرۍ یې پکې راغلی ده مرۍ یې کټ شوی ده په هماغه ځای په هغه روډ باندې وفات شوی دی خلک ول رامغه مرۍ باندې ولا صادرې مادرې هم ته وکړې ویډیو راسره نشم شریکولی ځکه د فیسبوک د رولز خلاف دي چې خلک راغه مرۍ نه ولا صادرې هم ته وکړې ښه دومره تیزه وینه ترې روانه وه چې بس هماغه ټایم په هغه ځي کې را پرېوتو لږ ودرېدو موټر سایکل نه ودرېدو لږ ساعت له واپس را پرېوتو لکه په هماغه ځي باندې وفات شو جي وردا فیصل مشتاق چې کوم دی د اوو وروڼو خویندو کشرۍ ورورو ډېر زیات نیازبینو لاډله و او اوس دې ځای کې سوال دا پیدا کیږي دا کم چې پتنګ شو دا کیمیکل مافیا یا ډور مافیا د خلاف اکشن اخیستل پکار دي ټول نه پهله خو خپل ماشومان انډیویجولي هر سړي له پکار دي چې پوي کې سپیشلی د چا کور چې داسې روډ په غاړه وي یا که د چا کور ویم نه وځي سړی ډېر لرې بوزي پتنګ او بیا کټ شي نو خامخه امانجه په ډېرو کورونو باندې هم راښکې شي په سړکونو باندې هم راځي نو په کورونو کې هم داسې خلکو له نقصان ورکولی شي دا خو داسې تیز کیمیکل وي چې ډایرکټ سړی کټ کوي جي نو پهله خپل کور نه انډیویجولي هر سړي له پکار چې خپل ماشومان پوي کړي چې دې نه وړي داسې هم لکه دا نه څه دغه نه دی لکه دومره ښه دې کې ستا سره نه فزیکلي دغه انوالف کېږي دې په دې سړی بل څه ګیم وکړي چې فزیکلي ګیم وکړي ګراونډ له وځي څه منډه ووایي کرکټ وکړي فټبال وکړي دا څه لوبه ده لکه دې کې څه دي مطلب دا څه انټرټینمنټ داسې خاص نه دی پتنګبازي لکه مطلب څه دومره ښه مطلب څه انټرټینمنټ نه څه ګیم دی نه لکه داسې څه دغه دی چې سړی ووایي چې یا ولکه دا په کار د صحت دپاره ښه دی یا خو سړی پې دغه کېږي نو داسې څه دې کې شته هم نه انډیویجولي هر سړي له پکار چې خپل ماشومان پوي کړي لکه دا خو دا وګوره دا څونه ښکلی ځوان دی جي څونه ښکلی ځوان دی او دی صرف او صرف د دغه یو مانجې د لاسه د ده زندګي ختمه شوه بل تاسو له دا تصویر هم ښکاري چې څومره هم موټر سایکل حضرات دي څوک په موټر سایکلو ګرځي ټول نه پهله هلمټ خو الریډي پکار چې هلمټ تاسو یوز کوئ هغې نه مخکې بیا هغې نه پس بیا په دې کم چې مطلب هینډل وي په دې باندې دا ډنډه غوندې دی لګولې ده وګوره دا ډنډه چې کوم ده ستاسو مخې له چې کوم ابسټیکلز راځي دا کوم مانجه راځي یا کیمیکل ډور وټ ایور تاسو ولا څه هم وایي ستاسو په مرۍ نه چې راځي نو دا دی بچ کولی شي دا چوکه چې کوم ده دغه ډور بچ کولی شي نو دا یو راډ غوندې میلاویږي دا داسې مطلب د هډوکي وي بینډ کېږي هم ماتېږي هم دومره په اسانه باندې نه نو کوشش وکړئ چې دا شی په خپل موټر سایکل باندې دا سټیک چې کوم دی په خپل موټر سایکل باندې ولګوئ کوم سړی چې زیات په موټر سایکل باندې ګرځي ځکه هماغه د پتنګونو ورځې راغلي دي او خلک خو هسې هم نه کلاریږي دې نه مخکې هم داسې د دنیا کیسونه شوي دي که ډېر هم سړی وایي چې مه کوئ خو بیا هم هر سړی چې کوم دی په خپل شوق مین دی شوق کوي خو دا نه وایي که زما د پتنګ د لاسه یا زما د مانجې د دې ډور د دې کیمیکل د لاسه چله نقصان ورسوي دا څوک هم نه کوي د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ والسلام